أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا أو إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أن الموضع الزكاة بارك سبق وايو زکات لمبه خو معنا او شریعت کې څه ته ویل کېږي دا به وي چې زکات څه ده او په شریعت کې څه دي. لمبه زکات معنا څه ده؟ پاکول. وای شو یعنی زکات معنا څه لفظ معنا چې نه پاکول په شریعت کې مراد څه دی؟ زکات شریعت کې ته ویل کېږي چې د انسان سرمال وی صاحب نصاب. صاحب نصاب هغه چې شریعت کې کم مقدار مقرر کړی دی، یعنی پسترو کې چې دین او ونی می تولې د کشان پسپینو کې 52 تولې چاندي دا یو کسري او د کشان نور پیسې او ترې تقریبا 50-55,000 روپے ترې او کال کې تیر شي او کال کې تیر شي. خو شولې یعنی چې مثلا په جون کې هغه سره پیسې وي ټول کال تیر شو او بیا د جون دوباره راغی بل کال بیا مسره وي و دغه پیسو نه باندې زکات ورکړي. خو شولې دغه پیسو نه بوت شوی زکات ورکړي. ها نو دغه څه څه ویل کېږي؟ صاحب نصاب. صاحب نصاب ویل کېږي. نو چې وسه په شریعت کې څه ویل کېږي چې یو کس صاحب نصابي او هغه باندې یو کال تیر شي نو په دې باندې زکات لازم ده. د بوت زکات دینه ورکوي. خو شولې وسو زکات خو په دغه کس باندې لازم دی وسه ورکی چاله. خو شولې لکه مطلب سو کې اهل له نو اهل الله پاک په قران کې خپل فرمایي چې انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره چې اته مصارف ذکر کړی. اته مصارف خو شولې چې هغه به زکات ورکولي. مساکین، فقراء، مسافر، خو شولې مؤلفه قلوبهم. مؤلفه قلوبهم هغه کسر لیکي چې کوم انسان اسلام ته مایل دی، دین طرف ته مایل دی، کافر او اسلام ته مایل دی. خو شولې دا په ابتدا کې واق دین په شریعت ابتدا او بیا شوی دا بیا منسوخ شوی دا حکم اوس منسوخ شوی. ولې چې کوم وجه وا هغه وجه دا چې پیغمبر اسلام با کافرانو له زکات ورکوي. کافرانو له کوم دین طرف ته مایل وو د دې د وجه چې دوی دین طرف ته راشي. وس چې دین او زموږ دین لا الله پاک چې دین او سیواواله ورکړي دي، مطلب چې دین او دین تا حاجت پاتې نشه چې بده وجه باندې دا خلک شوی دی هغه شوی دي. فاطمه تعریف و چاله باندې ورکو کم کسان له اصول او فروع له منو اصول چاته ویل کیږي لکه مطلب لار شو بابا شو دا کسان دې کسان له موږ زکات یا مطلب چې الهي برکت سونه بته بابا دا کسان ټول وس فروع چاته چې دوی خو شولې دوی نه سینې دوی زکات ورکول ټیک نه دي. خو شولې ها و د زکات اهمیت او فضیلت څه دي؟ نو زکات دې نه دا د اسلام دریم رکن دی. خو شولې تاسو ماوي دا کله پر شوی په 2 هجری کې زکات په کله پر شوی په 2 هجری کې پر شوی. ها هو اهمیت او فضیلت څه دی په اسلام کې د دین دریم رکن دی. دریم خو شولې او دا یو مالی عبادت دی. څنګه موږ بدني عبادت کوم څه کنه خو شولې لذا دا مالی عبادت دی. مالی دا به هم حاجت کوي هم حاجت خپل مال نه مخامخ سره چې د کوم شریعت مقرر کړی دا به کوي کنه ورکو بیا د نقصان ملوي. خو شولې او الله پاک قرآن مجید کې فرمایي چې وآتوا الزکات واقرضوا الله قرضا حسنا چې زکات ادا کړي او الله له نیک نیت او په خلوص سره اخلاص سره قرض ورکړي. اوس الله خو د قرض محتاج نه دی کنه، الله له ټول مالونو لراته. خو شولې
ومونږه اته مطلب چې الله تعالی فرمایي چې اقرض الله پاک لور کوي مطلب څه شو چې دا ته الله لور کا په دنیا کې الله پاک بدل درکې او په آخر کې ورته کم کسان زکات ورکی با مال کې دیواله راځي وای شو موږ اکثر خلک وایي غنو چې زکات چې دین زور کم منځه مال وکم شي دینو مال شي کم شي خدا کمی نه لسکیږي دینه سیوا کیږي زکات په معنی دی مال نخیری لکیږي چې کم خیری کړه څنګه چې چای وغیرہ پخشي باغی کې چې خیری پاتې شي نو چې خو نه کړو چې خیری چې کم ټول شي نو پاک شي پاتې شي دا خنده زکات کې دینو دان دی او خیری دی د مال چې کله یو کس نور کې نه مال اختر تباہ برباد شي خو شي د دې د وجنه قارون چې دین اغه الله پاک هلاک کړو کوئی شنو چې زکات نه ورکاو الله پاک خلاق کوئی شنو وته چې کم خلک زکات نه ورکي هغه اکثر مالونه ډیر زیات تباہ برباد شي کوئی شنو او الله تعالی چې مال تاسو څوک الله له قرض حسنه ورکړي کوئی شنو نن په دنیا کې ور بدل ورکي او په آخرت کې کوئی شنو څنګه بل کې الله فرمایي نبی رسول الله हाँ तो कुरान मजिद के अल्लाह पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाई होता तर्जुमे से कि उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको ज़ाहिर पाक और बातिन पाकीज़ा करते हो तो उनसे का माल कबूल का कोई शुरू जदे को जमाने जदे ज़ाहिर और बातिन से शिफा यानी औका सिर्फ माल ज़मान ने ज़कात वर के बज़ाहिर के माल तपाश और बातिन के जब जड़ के कम आगा د مال سره محبت او عقل کم شوی پوښتنه د مال له محبت الله سره دا یو ډېر خطرناک شی دی دنیا پوښتنه الله فرمایي ته دا خبره موضوع سره او دا خبره نه ده خو به الله فرمایي چې تاسو باغونه چې نه هغه زما جنت او زما جنت چې تاسو جوړونه دي نو ما خپل جوړونه تاسو باغونه چې زما چې کوم باغونه دي هغه ما ته خالی کړي یعنی دنیا د محبت نه خالی کړي وښه وزنګ په زړه کې د دنیا محبت نو بیا هو په الله محبت نشي راځي وښه نو په دې زمانه خپل زړونه د دنیا محبت نه خالی کول چاته الله محبت تا وښه بلکہ اللہ پیغمبر اسلام فرمائی کہ کم کس چلے لا اللہ پلا رکھے خرچ کی صدقہ وغیرہ کی نو اللہ پاک اغلا 700 گنا سیوا کوي پوښ نه وسو گنا ولا سیوا وري پوښ نه د قران د زکات مثال د صدقې نه کنه صدقه خدا دان صدقه خدا فرض ده او یو نفلی صدقه نو دا هلوی صدقه دان نه کنه زکات صدقه ده یو پوښ او صدقه عبارت راځي چې یو کس صدقه ورکي نو دا صدقه بر اسمان طرف روان شي نو په دغه انسان باندې الله پاک ته آفت مصیبت نازلوي نو آفت او مصیبت چې دین هغه د صدقې سره ملو شي صدقه ورتوي چې په هغه انسان باندې وطن ورکړي پوښتنه او هغه مصیبت د دې جنازه په هغه انسان ورزم چې تر دې چې دوانو جګړه شي د قیامت پورې دوانو جګړه د زکات د صدقې او د خشان لاغي د سمته یاد کړو مصیبت چې کوم مصیبت او پریشانی چې په انسان باندې کوم راځي لاغي د قیامت پورې جګړه او په انسان باندې رانشته څه وجنه د زکات صدقې ورکول او چې صدقه انسان کله ورکي نو بیا هغه بدل ور الله پاک په غټي باندې پوښتنه پریکټیکل څونه کسان د خشان صدقې کړي الله پاک پر غټي باندې څنګه هغه کړي پوښتنه ها وځه د زکات خدا اهمیت او فضیلت وځه او معاشره باندې اثرات دي یعنی زکات ورکول سره معاشره باندې څه اثرات دي لمبي اثر سره زکات ادا کول سره الله پاک رضا او قرب حاصلېږي یعنی الله پاک کې راضي کیږي نزدېکت الله پاک ته حاصلېږي ولې الله حکم دی کړی الله په قرآن کې بار فرمایي واقعو الصلاة وآتوا الزکاة خو شره زکات ورکړه نو د دې وجه د الله حکم دی الله په راضي کیږي نو د الله رضا نه حاصل شول او الله پاک قرب حاصل شي بل زکات ادا کول سره مال پاکي
مال سره شي پاکي ګندګي وغیرہ ته ختم شي او کم انسان چې زکات نه ورکړي په هغه باندې اکثر مصیبتونه پریشانې ډاکټران لا بیماری نور څه پریشانې ډېرې زیاتې دي کوم کسان چې دین هغه ورکوي هغه الله پاک چې دین د دغه مصیبتونو ډاکټرانو پیسو وغیرہ نه بچ کړي وسه د زکات څخه ما مخکې د زکات ورکول سره په مال کې کمی نه راځي بلکې هغه سره برکت شامل نور نه زکات څخه ورکړه نه هغه سره نور هم برکت په مال کې راشي وایي او بل د مال د انسان ټول شي زړه چې دی نه د مال د محبت نه پاک شي د چا محبت ته د الله محبت ته پاک شي او بل د زکات ورکولو د وجه نه انسانانو یو بل سره محبت هم پیدا شي لکه اوس مطلب غریب سړی دی هغه زکات ورکړي وایي ما زکات نه ورکړي سبا له هغه سړی ستا خیال سره نو ستا کوم فرضیت او هغه ادا شي ذمہواری دی هغه ادا شي او هغه سړی هم سبا ستا خیال سره وایي نو د زکات ورکولو د وجه نه یو بل سره مینه محبت هم شي پیدا شي او بل څه دینه غټ پیدا چې دا ټول نه په دنیا کې کوم غټه پیدا معاشره کې غټه پیدا غربت دا غریبي چې کوم نه بچ شي ختم شي که په دنیا کې هر کس زکات ورکول شروع کړل نو په دنیا کې یو کس غریب پاتې نشي خو یو کس نشي غریب پاتې نشي چې کله څو کړل زکات ورکول ها بل ځای پیغمبر سلام فرمایي چې د صدقې په وجه باندې ګناهونه داسې میټاویږي څنګه چې لکه اور اوبه مړ کړي اوبه چې دی نه اور مړ کړي دا کشان چې صدقه څه کوي اور میټاوي پوه شئ دیو جمانی د زکات چې دی نو موږ خاص وسنا چې دی نو اج دا اعظم چې موږ وسکو زکات ورکو او په دې وخت په زکات چې باندې فرض دي نه هغه کم از کم ځان د ډول پکار چې صدقه ډیره صدقه ورکول پکار انسان د ورته زکات ورکول د وجه نه د صدقې ورکول د وجه نه انسان کې هغه د خرج مادن پیدا شي خرج کولو خو شنه د خرج کولو ماده څه شي پیدا شي خو شنه چې دا نه فضیلت دی او دا نه اهمیت دی نو موږ څه پکار دي چې موږ زکات ورکول شروع